دریم کلیپ زمون شروع شو په مسله د تبلیغ العامی چې ملقبه ده په مسلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. پوښ دویم مبحث کې تاسو سلی کړو، دویم مبحث کې به موږ څه ذکر کوو؟ دا دویم مبحث شروع شو. المبحث الثاني في حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار ذاته. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا څه حکم لري؟ تاسو پوښتنه په خبره باندې کنه. او فضیلت به هم ذکر کوو ان شاء الله چې فضیلت څه دي، اور سره به نوعیت هغه کیفیت د دې نوعیت هم ذکر کوو. ها ځان سره ولیکي چې حکم د دې وجوب او فرضیت دی. حکم د دې څه دی؟ وجوب او فرضیت. حکم د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر به اعتبار ذاته الوجوب والفرضیه. او دا وجوب او فرضیت موږ ثابتو من کتاب الله، من کتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة ومن تصریحات العلماء الاعلام. پوښوي په خبره باندې دا غوتا سو ته پته ده کنه چې الامر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان من اعظم واجبات الشریعه واکدها. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د شریعت په اکد مؤکد مضبوط واجباتو کې دوه واجبان دي. وجوب په معنی د وجوب اصولی خلم به معنی فرض ښه، یعنی فرضان لازمان لا يحل ترکهما، ترک حلال نه دي، ولا يحل التخلي عنهما، یو شرط کېدل ته حلال نه دي. او دغه فرضیت د دي ما درته موږ د چا نه ثابتو؟ من الكتاب والسنه والاجماع وتصریحات العلماء الاعلام. قرآن عظیم الشان نظام سراول دلیل د دې فرضیت باندې ولیکي. ښه پدې ګڼ دلایل دي، تقریبا تر لسو پورې پدې باندې دلایل دا زموږ سره موجود دي. ها د دې په فرضیت وګوره دا په هغه چارت دی که چا درته وی چې تاسو تبلیغ نه منئ، امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه منئ، ورته وی تا ته به فرضیت باندې یو دلیل نه یاد او مونږ په لس دلایل وایو د دې فرضیت باندې منکر کافر ګڼو. استا چورلنډه او استا میشن نه منم، استا د میشن خلاف هم دا کم میشن او دا کم تحریف دی روان کړي او دا کم دا مخترع ډانچه دی ورته ور کړي، دا نه منم. دا خو د فرضیت قایل موزه پغی نه هلس دلایل وایم لګیا دي. دا خو مونږ پس افترا د سیفیانو پس او خاص کر مبارک سے پس او زمونږ استاد سے پس یو مونږ پس چیرې دا وی تبلیغ نه مني، دا تبلیغیانو سره قرآن دی سخت مخالف دي. الکه تبلیغ بسوک نه مني او تبلیغیانو به سره سوکران شي. مونږ په خپل تبلیغیان او تبلیغ چې نه مني دا خو کافر دی. خدا کوم چورلنډې چې دی لګول او د جبر د عقیدی د نشر او اشاعت چې بګی دی کوي او دا کوم درې ونده د هندو په ځای مسما زه د هندو په نوم مسما زه ریون دا دغه مشن نه خلاف ما پوش. باقی د دې هغه خرافات او تحریفات او ترحات او د دې هغه عبارات چې هغه مشتمل لی په توهین د رب تعالی او مشتمل لی په توهین د رسالت او مشتمل لی په توهین د صحابه او مشعل دی په عقیده د تقسیم، هغه ټول عبارتونه په خپل محل کې را روان دي. هغه په تفصیل به درته ان شاء الله بیا ز بیانوم. دا خاصه د مولیانو مونږ بدنام کړی یو. نو ته خو زما خبرې وره چې کم حوالی ورکوم
لکه دغه کتابونو ته رجوع وکړو دا وګوره چې دې کې دا خبرې شته او که نشته. خطبه د طارق جمیل لیکلي وایي چې یاره په جنت کې چې کوم فرنیچر پروت دی وي دا خدای په خپل لاس رنده کړی او ټک وهلی او جوړ کړی دی، او جنت کې چې کومې پردې زوړندې دي خدای په خپل لاس په خپل مشین ګنډلې دي، بخې پې والی دي او زوړندې کړي دي، او د جنت چې څومره بنگلې جوړې دي خدای په خپل لاس د مشکو نه او د زعفرانو نه او د سرو نه او د سپینو نه او د دې نه دا ګلکاري وي خدای په خپله کړې ده. او یو ځای کې وایي چې الله به د قیامت په ورځ د عرش نه راټوب کی او بنده ته به وایي چې لو میرے بندہ میرے ہاتھ سے پیو وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لو میرے بندے میرے ہاتھ سے پیو. راشي کتابونو کې درته وخایم، راشي ویډیو کې درته وخایم. اے مولیانو ولې چپ پاتې کېږي؟ خدای ته به جواب نه ورکوئ. اے د مدرسې مدرسین دیوبندي مولیانو ولې چپ پاتې کېږئ؟ تاسو شرقایت کې نه دی ویلي چې دا د مجسمو عقیده ده؟ دا تقسیم نور توري کسبینی دغه پخوانی مجسمه ورپسې بخلی دي کنه یار، ایم بخلی دي دومره کولو تقسیم کې لګیا دي. انسانی عظمت کاراس کې دومره صراحتن لیکلي که یو سړی موږ سره 40 یا 40 میاشتو ته لاړې او دې دکانداری اللہ تعالیٰ برا کشیو اس کے دکان میں یا گھر میں ڈیرا لگائے گا. نو مولی سیبانو دا تقسیم توریو کسپینی دا محمد اسلم ملتانی دا 1974 په اجتماع کې بیان کړي او دی بیا کاروبار د پار رسالې تراوغه کو نو ځان ته کارو غو رسالې زموږ لاس تراغه دا و جمله سره ریکارډ وي بس ډیلیټ بٹن په وا بس ختم او چې رسالې تراغه غوزان ته کارو غو کنه نو دې پاږي کې لیکلي نو تقسیم نور توریو کسپینی او چې دا مولیان بسوري د تبلیغیانو صاحبانو امام دې تنخواه و تغییر ور کوي کمیټي ور تغییر جوړه کړي چنده ور تغییر غونډي د کور خرچاغي دغه کوي نو کده ته خپته د جدا خپه الافلام سره جبريه دي خو جنه منبر توخیږي به د تبلیغیانو جماعت راغلي وي دي تم دعا وکي الکه پوه شوي د کال ته بیا نظر د رحمت پیغی نه کوي کنه دا مدرس د خاص خلکو ته وی چې په خدای عقیده ساتي عقیده خود د ټول نشته کله خدای ته عقیده وي خدای به حق ویل کنه دا خود پیسو عبد الدینار تعس عبد الدرهم وعبد الدنيا وعبد الدینار دا هغه تعسه کې راغلي هلاک شوی دی مبارک وی کونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا د اخرت زامن جوړ شي د دنیا زامن مو جوړيږي دا مولوی سه مدرس سه په د دنیا زوی دی دا خو د اخرت زوی نه دی کدا د اخرت زوی وي د بددي پیسو میسو خیال نه ساتلو د به کلم کله د دې خلکو مخالفت کولو او مړه داسې د اوسې د یار چې کمره کې ځان تراټینګ کې ورته وي دا څنګه خلک دی وي دي خدای او شرمې دي نه شرمولې دي د علماء قدر ورک کړي دي او چې سبا درس کې کینې منبر توخیږي د نبی د تبلیغ ډیر برکات دی وی تبلیغ د برکت بدعت ختم شو توحید خور شو دنیا خلکو ته وی دینو رسیدو نو دا وسه شي کمره کې پټ سوی او پر سره منبر سوی دا خو ماته د سینه د عالم د شان سره دا لایق کاریږي او نه دا عالم سره زیب لري دا خو سبل سره روان کړي دا خو دا خلکو کارو چې اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله دا خو دا غي په لار روان شوی یا لخو دې ګریوان کې مسخ کداګه قل اعذكم درته نصیحت کوم په یو خبره یو دو درې بیل شي او بیا لک سوچو کوي چې دا څه خبرې دی کوي په دې صاحب سلیوانتوب شته دا لیونې دی دا خبرې کوي او کنا مشرکانو ته نبی له سلام سی ویلو ان تقوموا مثنا څنګه دی اعوذکم چپ شزان نه لګي حافظ نه تا ته سو کوی چې وای څنګه دی انما اعوذکم بواحده او بیا ځان نه پکې راچوا ثم تفکروا ما بصاحبکم من جنه پوش نو څنګه چې رسول الله مبارک بارکی الله ویلا ته په یو خبر نصیحت کوم زد ود درې بیل شي او د په دې کار کې فکر وکړي چې دا لیونی دی نعوذ بالله په دې سره لیونتوب شته
نو پوی بشیړه به درته وایي چې نه رښتیا وایي. نو مونږ هم درته دا وایو که نه چې تاسو ته مونږ دا وایو چې مولې صاحبانو دا کتب لږ ځان ته والی او سیټ ته کښېنئ چې دا څه دا صیفیان وایي دا د دې خلکو کتابونو کې شته او که نشته. کوي په سترګو یې وګوره په دې فنونو علم کلام باندې وتله که بدې وي خو بس بد ورته ووایه که نه او که ښې وي نو زما دروازې درته 24 ګنټې کولو دي بس راشه راته کېږو نو خیر دی تی راته ښه والی ثابت کړو زه به درته قباحت ثابت کړم. نو ما درته ویل چې حکم د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر څه دی فرضیت دی او د فرض منکر دغه حکم څه دی کافر کېدل دی. نو زه خو دا وایم دا مې دعوه ده دا مې عقیده ده دا مې وینا ده دا تاسو دغه د ایمان لیکئ نو زه به څنګه راپاسم او زه به وایم چې تبلیغ زه نه منم او تبلیغ نشته. دا خو یې مونږ هسې بدنام کړي یو که نه یو بد وي یو بدنامي بدنام د دې د خلکو په نظر کې مونږ ګرځولی یو او نفس الامر کې بد هم دوی دي بد دي دي بدنام کړي مونږ یو. او خيار غل چې چرته بازار کې چا نجیب وي که نه نو بیا چغه مو وي بیا لکه په خپل خپل جیبونو ګورې لاس کې دی ښه دی ګڼه کې اکثر غل راځي نو به سر سړی چې جیب ته ګوري نو الله دا خو رښتیا ویلي دي او به دې ګڼه کې چغې مو غل نه ځان ساتئ او ورو وځي وځي بس ځان تښتئ نو دا غلي دي ښه غلم دي او راپاسي بیا مونږ ته څه وایي بدعتیان او مشرکان او غله مونږ ته وایي غله خپل دي راځه ورپس نو اول دلیل ځان سره دی په فرضیت باندې ولیکئ اول دلیل د دې په فرضیت باندې ځان سره ولیکئ. قرآن کریم سورہ آل عمران یو سل سلورم آیت قرآن کریم سورہ آل عمران یو سل سلورم آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. هلک وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امر دے که نه دی ولتکن امر دی کنه او امر چې کله د نور قرائنو نه خالی وي د څه دپاره یقتضي الوجوب امر چې خالی عن القرائن الاخرى وي نو محمول په وجوب باندې او ما درته جلدی چې مراد د وجوب نه وجوب اصولی دی نو فرضیت ثابت شو. نو د آیات صریح دی په ایجاب د امر بالمعروف کې او په ایجاب د نهی عن المنکر کې دغه ولتکن صيغه د امر وکنه او د قرائن اخرى نه صد خالی ده. نو کله چې امر مطلق راش قرینه ورکی د نور معناګانو د پاره نه وي نه د تهدید د پاره نه د تخیر د پاره نه د تسخير د پاره وغیرہ وغیرہ نه د اباحت د پاره نو دا به حملی په وجوب باندې مولوی ویل د کنم نه ویل مولوی ما 2000 طالبانو ته پړو کړي واخ الحمدلله ما استاد سره نه ویل ولاندې اصول مکلک ویلو بس شاګردانو راته ویل چې موږ ته مولوی خو خایمل روړي او چې ورته مې کې خو د بس یو سر نه پکې رادن نشو دی بل سر ته پکې ووت مل بس خو هغې ته مې نه ویل چې ما نه دی ویلي بیا د طالب استاد ته عقیده خرابېږي ورسېدلې. اوس دا آیت چې موږ د پاره د وجوب او د فرضیت د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دلیل ګرځو تفاسیرو کې چا ګرځولې کنه ولیکه یاو تفسیر فتح القدیر ځان سره ولیکي تفسیر فتح القدیر د شوکانی اول جلد 301 صفحه اول جلد 301 صفحه دا غرنګ ځان سره ولیکي التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل اول جلد 215 صفحه التسهيل لعلوم التنزيل اول جلد 215 صفحه. شوکانی فتح القدیر کی ویا
وفي الآية دليل على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. آیت کی دلیل دے په فرضیت د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر کی، ووجوبه وجوب د دې فرضیت د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر ثابت بالکتاب والسنه، قرآن او حدیث نه ثابت دي. او بیا وی وهو من اعظم واجبات الشریعه المطهره واصل عظیم من اصولها وركن مشید من ارکانها وبه يكمل نظامها ويرتفع صنامها. د اسلام د شریعت غره مطهره په واجباتو کې دا یو اعظم واجب دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو عظیم واجب دی او په اصول کې یو لوی اصل دی او پستنو کې یو مضبوط استنه ده. ورکن مشید من ارکانها، او د اسلام نظام په دې کاملیږي او د اسلام کوب په دې اوچتیږي. کوب نه مراد اعلی حصہ ده. خبره باندې پوه شولې؟ لكل شيء سنام وسنام الاسلام الجهاد. خبره باندې پوه؟ او د دې وجوب تاکید د اخیری جمله د دې آیت کې ښا الله په اخر کې سوې و اولئک هم المفلحون. اخر کې وایي کنه ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئک هم المفلحون. د دې فرضیت او د وجوب تاکید د اخیری جمله کوي، ځکه د اخیری جملې اسلوب ته تاسو کتلی مشتمل له په حصر او قصر باندې. حصر او قصر دواړه پکې راغلي دي. الله تعالی فلاح پچا کې مقصوره کړی ده په دې کسانو کې چې متصف دي په دغه صفات چې ایمان بالله بالیوم الاخر لري، امر بالمعروف کې نهی عن المنکر کوي. نو خدای تعالی فلاح را واغستا منحصر او مقصوره ک په دې کسانو کې. نو حصر او قصر راغی کرا نغلی. نو په ایمان وای د اخیری جمله تاکید د سکی د مخ کې د وجوب کوي چې وجوب سم موقت دي. او دا زنه وایم ښا ځان سره لګي تفسیر ابي سعود اول جلد 88 صفحه. تفسیر د ابي سعود اول جلد 88 صفحه. دا غرنګ تفسیر د شوکانی فتح القدیر اول جلد 301 صفحه. ابو سعود وی واولئک هم المفلحون وهم ضمیر فصل، ودا هم ضمیر فصل له او دې فاصل واقع شوی بین الخبر والصفه، یعنی مبتدا صفت نه مراد مبتدا ده. د خبر او د مبتدا درمیان کې فاصل راغلی. و اولئک هم المفلحون، هم ضمیر فصل له کنه دي او دې تاکید ته دغه نسبت کوي. او مفاد د دې سدي اختصاص د مسند چې فلاح ده بالمسند الیه چې اولئک ده. د فلاح خدای تعالی کمی طیفه پورې مقصور کړی ده چې دعوت الی الله چلی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کین والله دی طویل دي. نو په ایمان وایا د اخیری جمله موکده د دې نسبت شو کنه شو، یعنی دا وجوب وایا د وجوب د پاره تاکید شو دا کنه. او که مفهوم د آیت تزیم مفهوم مخالف ده نو ست فهمیږي چې څوک په دې وظیفه ودرېږي نه او قادر پیوي نو فلیس من المفلحین، هم مفلحین نه نشو کنه. تاسو خبره باندې پوه شئ کنه. نو دا خو اول آیت دې د پاره د دلیل وو چې دا کار څه دی، د واجباتو نه دی، د فرایض نه دی. دویم دلیل ځان سره ولیکئ. سورۃ اعراف 199 آیت. الدليل الثاني على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى في سورة الأعراف آيات نمبر 199 يوكم 200 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو عفو اخلا، امر په عرف کوا، اعراض د جاهلانو نه کوا. الکه دې آیت کې امر جازم نبی علیہ السلام ته شوی کنه دی شوی. وامر بالعرف یو جازم مضبوط امر دی کنه دی. همخ کې هم یو قاعده ویل کنه
چې امر بالمعروف کله علی الانفراد راشي متضمن منهی لروي کنه وي هغه لر متضمن شي او کته وی چې دا امر خو نبی رسول الله ته شی مخاطب پیغه دی نو ولي اصول ته دی ویلي چې ان الامر للنبي امر لامته معه امر رسول الله مبارک د پيوشي دا امر امت د تموي هو الا اذا دل الدليل ولا اختصاصه به که یو قرینه قائمه شو په اختصاص دغه امر چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی نو ټیک د بیا دغه امر بده پورې خاص امت ته بني او چې کله دلیل قائم نه په اختصاص د امر به صلی الله علیه وسلم نو امر له امر لامته معه د تبع امر سي امت تبع هم امري چې مبارک ته پکې امر جازم شوی چې وامر بالعرف نو دا امر بچاته وای امت تبع هم وي ځکه نور بلا دلایل موږ سره موجود دي چې هغه د دې کار وجوب په امت باندې څه کوي راولي او ثابتوي نو حکم د دې آیت دا څه دی عام دی ټول امت شامل دی په خبره باندې پوښ دریم ځان سرول کې دریم آیت کریمه سورۃ عصر مکمل سورۃ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله په دې صورت کې قسم کړی دی چې خلق ټول فی خسار و بوار په هلاکت او زیا کې دي والعصر زمادی قسمی د مازیګر پټیم باندې زمادی قسمی په زمانہ باندې زمادی قسمی په خپل ځان باندې ورب العصر پنځه توجیهات ورکې علامه قرطبی ذکر کړي بیا ته وګورئ ان الانسان الف لام استغراقی دی نحو کی بتاسویل چې الف لام علی قسمین دی اسمی دی او حرفی دی اسمی هغه ته وی داخليږي الاسم الفاعل بالاتفاق ولا صفه بالاختلاف او حرفی څه ته وی چې د دین غیر باندې داخليږي حرفی بیا د قسمه دی زائد دی غیر زائد دی زائد څه ته وی چې په سقوط د دې په معنی کې فرق نه پریوزي غیر زائد څه ته وی چې په سقوط معنی کې فرق پریوزي آسان نه توای بیا هر یو دا غینه په دوه قسمه دی لازم غیر لازم عوضی غیر عوضی لکه دا نجم ولا راوال خبر باندې پوښ او بیا الف لام حرفی غیر زائد په څلور قسمه دي جنسی استغراقی عهد ذهنی عهد خارجی نو د استغراقی مثال دا پیش کړي ان الانسان لفی خسر نو ترجمه بسنګه کې ترجمه چې کین اول بنحو ویخه دا څوک چې وی د نحوی او د صرف او د دې ضرورت نشته دی او بس دا هر چا کار دی دغه ګلبدین ته راشه د نه تاسو کوم صحیح ترجمه راته وک ته قراش یو د بسم الله ترجمه مولیان نشي کوله نو دی عوام به صحیح ترجمه کوي غلطه ترجمه کوي والعصر زمادی قسمی په عصر باندې ان الانسان یقینا هر یو فرد افراد د انسان استغراقی شو کړ لفی خسر خامخا په تاوان کې دی خامخا کم زین اللفین لانا ترجمه وکي په قواعد باندې وکي الا الذين مگر هغه کسان امنو د ضرورت د دین ټول په ټول من لیدي ایمان څه ته وي تصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم من عند الله اجمالا ما علم اجمالا وتفصيلا ما علم تفصيلا ولکه پوښښ کپونش ضرورت د دین به ټول په ټول چې من لیدغه بچتي وعمل الصالحات او چې عملونه کړی دي د نیکو او تواصوا بالحق چې باهم خپل درمیان کې توصیه په حق کوي او تواصوا بالصبر تفاعل باندې کنه توصیه خپل کې څه کوي توصیه او وصیتونه په صبر باندې کوي نو دا بچ دي باقی رب قسم کړي چې هر فرد د افراد د انسان په خسر او بوار هلاکت او زیا کې دي نو څوک چې متصف په دې صفات وربعو وي ایمان عمل تواصو بالحق تواصو بالصبر دا بچ دي باقی هر کس په خسر او بوار دي ولکه تاسو پوښښ کپوی نشو نو تواصی بالحق وتواصو بالحق
دا تواصی بالحق متضمنه دعوت الى الله و متضمنه امر بالمعروف لردو کنه د پیمانه وای او متضمنه نهی للمنکر لردو کنه دا او بیا دغه تواصی بالصبر چې راځي و تواصو بالصبر نو دا متضمنه هغه مشاق د دعوت لرا مشاق د دعوت د امر او د نهی چې ته د دعوت چلیو دي کوم مشکلات راځي هغه لره متضمن دو کنه دا کنه په دې ځان سره حواله مولکی مونږ ځان نه خبرې نه کوو حواله ځان سره ولکی د تفسیر کبیر د امام رازی رحمت الله علی اوم په دغه آیات باندې ښا یو لسم جلد دغه رنګ اضواء البیان دویم جلد یوصل یو کم او یا صفحه زاد المعاد ځان سره ولکی د ابن قیم دریم جلد لسمه صفحه خو عبارت صرف د امام رازی رحمت الله علیه وایم مخه قال الفخر الرازی امام رازی رحمت الله علیه وی طالبانو غوښي فيها وعید شدیدنا په دې صورت کې سورې عصر کې وعید شدید دی سخت وعید دی وذالک ودا زکا لانه تعالی زکا خدای تعالی چې دی حکم بالخسار علی جميع الناس حکم کړی دی په تاوان په ټولو خلکو والعصر ان الانسان لفی خسر فيها وعید شدید سخت وعید دی الا من كان آتيا بهذه الاشياء الاربعه مگر هغه سړی چې هغه اتیان کوي په دې سلورو خبرو ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر فدل ذلك امام رازی فرمای ودی دلالت کو علی ان النجات معلقه بمجموع هذه الامور چې نجات معلق دی زړن کړي شوی دی مجموعه دي سلور واړو خبرو سره وانه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه وسنګ چې مکلف باندې لازم دي حاصل ول هغه څه چې د پوره خاص دي فكذلك يلزمه في غيره امور په د باندې لازم دي د نور چا بارکه هم س امور چاغه به هم پنه کار به وته امر کوي د بد کار نه منع کوي دام په لازم دي دا نه چګینه بس د ځان اصلاح کوو د نور غم مکو منها هغه امور کې یو دادي الدعاء الى الدين دعوت به دین طرف ته چلی تواصی بالحق وی دام راغلی ده والنسيء خير خوي بدر کیوي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان يحب له ما يحب لنفسه او دا چې خپل رور ته هغه صف وخی س جزان ته خوخی او ثم كرر التواسيه دا بس تر اخره پورې د عبارت په امام رازی وګوري بچي پوښوي کنه سلورم دلیل سوره مائده آیت نمبر 2 سورة مائدہ آیت نمبر 2 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله امر کړی دی خپل بندګانو مؤمنانو ته چې یو بل سره تعاون او مرسته او مدد کوي د نیکی او د تقوا په کار کې او بیا د دې تعاون ډیر واضحه صورت څه دی چې امر ورته کوي بالمعروف او نهي ورته کوي د منکر نه نو خدای امر کړي وتعاونوا او امر بالمعروف دا تعاون دی یو بل سره نو فلهذا دا واجب شو یعنی فرض پښتو باندې پوه شئ پنځم دلیل سورۃ توبه 71 او 72 آیات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضنا خدای تعالی فرمایي چې مؤمنان سړي او مؤمنانې بیبيان او زنانا بعضی د دې دوستان دي د بعضی نورو مددګارانو دوستان دي یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر مد امر کوي دي په نیک کار باندې او نهي کوي د منکر نه ويقيمون الصلاه منسقيمي ويؤتون الزکات زکات ورکي ويطيعون الله ورسوله تعالى الله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوي اولئک سيرحمهم الله دا کسان چې دي ډیر زر دي چې رب کریم بدی باندې رحم ان الله عزیز حکیم یقینا خدای تعالی غالب دی حکمت والا
او بیا سوی الله تعالی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ګور الله تعالی د مؤمنانو خاص صفات ذکر کوي دلته. هغه اخص صفات د مؤمنانو کې څه ذکر کوي؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ذکر کوي چې دا غي د وجدي مستحق د رحمت د الله ګرځیدلی دي او د جنت د الله ګرځیدلی او د رضوان د الله ګرځیدلی او بیا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سره هم په دې آیت کې اقتران د منځ د اقامت هم راغلی دی او د ایتاء د زکات هم راغلی. نو هغه خو واجب دي، نو دام واجب او واجب نه مراد واجب اصولی به معنی فرض. فرضیت ثابت شو که ثابت نشو؟ شپږم دلیل سورۃ لقمان ولسم آیات. سورۃ لقمان آیت نمبر 17. لقمان حکیم سے رحمت الله علیه خپل زوی ته وصیت کوي لګیا دی او وصیت کې ورته وی یا بنیا ای بچړیا اقیم الصلاة منس قائم ساتا وامر بالمعروف. شاسم د خدای وبخي ای بعضی کسان دین استدلال کې چې علم ورته شرط نه دی. وګوره لقمان حکیم سے خپل زوی ته وی چې وامر بالمعروف وی کمقله غد لقمان حکیم زوی وام عالم. ابن الفقيه نصف الفقيه. د فقيه زوی کتابونه نیم ویلي دام نیم فقيه وی او چې بیا کتابونه مو یو تربیت موشي نو بیا کله کله فوق الفقيه هم راضی کنه راضی او کنه. یا بنی بچړیا اقیم الصلاة قائم ساتت منزلرا وامر امر کوت بالمعروف پنه کې باندې ونها نهی کوت عن المنکر د منکرنا دا تت پکې سن روباسي. نو اقیم صيغه د امر د انت ورکه مستتر دي وامر صيغه د امر د انت پکې مستتر دي دا روباسي کنه. ونها صيغه د نهی د انت پکې مستتر دي. واصبر صبر کوت علامه پاغه سبانیا سابقا چې ورسیږي تا ته ان ذلک من عزم الامور. الکه پوښي په خبره باندې نو دی آیت کې جازم امر راغلی پس باندې بالامر بالمعروف وامر بالمعروف او جازم راغلی امر په نهي عن المنکر باندې او امر د پاره د وجوب وي. اګور اقتران راغلی بالصلاه راغلی کنه یا بنی اقیم الصلاه نمون واجب بالاجماع او ورسره اقتران د چا راغلی د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر نو بس دا واجب. او که څوک اعتراض کوي چې دا خو زمونږ نه مخکې شریعت دی د لقمان حکیم سے نو جواب بدای چې مخکې شریعت کله زمونږ شریعت کې ذکر شي او ثابت شي یعنی شرایع من قبلنا تلزمنا وکلا اذا قص الله ورسوله من غیر انکار ولا رد حسنی. زمونږ نه مخکې شریعت زمونږ شریعت دی چې کله خدای په قران کې څه ذکر کی او رد انکاری پینی کړي او یا نبی رسول الله په حدیث کې ذکر کی او رد انکاری پینی کړي او تفسیر د جساس وغیرہ په دغه آیاتونو وګوره. اولئک الذین هداهم الله تسرزی فبهداه مقتده. وګوره په دغه آیات د اهل سنت دا ټول تفاسیر وګوره شرایع من قبلنا تلزمنا د مسله تیرو بس الګه پوښ دا ګوره نقطه یاد کی بار بار درته زکه وایم چې اکثر درته پنځپیریان بیا ویخه تو ورته د موسی علی السلام نه کله وسیله ثابته کی یا یو مسله ثابته کی یا د عیسی علی السلام نه نو دینه چلار رکشي نو خاندي موږ خدای امتیان نه د نبی رسول الله نه ثابته نو ته ورته وی چې تا ما تورات او انجیل نه دی هودل ته د قرآن او حدیث کې خایم او د مخکې امتونو مسله چې قرآن او حدیث کې مې درته خو دا زموږ شریعت دی او دا د نبی رسول الله نه ثابته شو دا غ دین دی کنه خدای دې غرق تا د ما تورات خو دوس یا ته ما انجیل خو دوس
زه ته قرآن پیش کوم چې یعقوب علیه السلام دعا د جمعې شپې ته رستو کړې وه او ته راته وایې چې نه دا خو د یعقوب علیه السلام شریعت دی خدای دې غرق که زمونږ شریعت هم دی قرآن ذکر کړي رد یې پې نه دی کړی انکار یې پې نه دی کړی اصول دې نه دی ویلي دا تی په غوږ کې دی نو کله کله دی دا حرامتوبونه کوي کله کله ورته د یو مسلې عقیدوي مسله کې ته ورته یو مفسر پیش کړي نو دینه غلار رکوي وی دا شافعي مذهب یې دا مه پیش کوه ته خو حنفي که نه شافعیانو مالکیانو حنبلیانو سره زما فروعي ورانه ده عقیده زمونږ د هغې یو ده دا د عقیدې مسله ده شافعیم پیش کوم حنبلیم پیش کوم مالکیم پیش کوم په ارام کښېنه خره دا زما د کور خلک دي په عقیده کې زمونږ د هغې سره ورانه نه ده دې کې زه شافعیم پیش کوم مالکیم پیش کوم حنبلیم پیش کوم دې نقطې ته فکر دی کله کله درته وي هغه شافعي دی که نه هغه ولې پیش کړي او تاسې پیرانې پیر صاحب پسې ځئ هغه حنبلي دی که نه هغه پسې څنګه ځئ عقیده زمونږ ده نور فروعي مسلې دي چې چا پسې لاړو مصیب دی الله به ورته اجر و ثواب ورکوي نو شریعت زمونږ نه مخکې شرایع ده زمونږ شریعتونه دي چې کله زمونږ شریعت ذکر کې انکار ردې پې نه کړی اوم دلیل سورة انفال آیت نمبر 25 سورة انفال آیت نمبر 25 الہ العالمین جل جلالہ فرمائی واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب واتقوا فتنة ځانو ساتي دغه فتنې نه واتقون پس چې کلمه د جلال د الله ذکر شي او ویریږي د خدای نه او چې دغه نه غیر بل څه ذکر شي ځانو ساتي دغه فتنې نه لا تصيبن الذين چې وبال دغه فتنې نه رسیږي هغه کسانو ته ظلموا منکم چې ظالمان استاسو نه خاصتا خاص طور باندې بلکې وبال دغه خاص او عام ټول ترسیږي او چې سره پکې دندم بیا سوځيږي نو هغه فتنې نه ځانو ساتي هلکه په دې آیت کې سخ وعید دی کنه دی او کم کسانو ته دی هغه کسانو ته دی چې هغه د انکار د منکر نه چپ نهستی چې مړه ټیکدار خو زه نه یم ما څه ټیکه خو نه ده والی او ما نه خو یې تپوس نه کېږي نو دې ته الله سخ وعید ورکړی ان يعمهم العذاب مع الظالمين چې الله به دې ته د عذاب عام کی سره د ګناه کوونکو د منکراتو د مرتکبینو چې ته پیچه پیتاب ورسره خدای هم ګورې هلاک کی اگر که ته منکر نه کې خود منکر باندې چپ پاتې کېږي نو دې آیت کې دغه خلکو د پاره وعید دی زه نه وایم حوالې ځان سره ولیکئ تفسیر د طبری ځان سره ولیکئ اتم جلد 144 صفحه کنه للمنکر فرض نه وي نو دومره سخت وعید خدای ولې ورکي تفسیر د طبری اتم جلد 144 صفحه تفسیر ابن کثیر دریم جلد 501 صفحه تفسیر ابن کثیر دریم جلد 501 صفحه ابن کثیر دا قول نقل کړی د عبد الله بن عباس سے پدی آیت امر الله المؤمنین الله تعالی امر کړي مؤمنانو سره وتا الله يقر المنکر بین اظهرهم اقر يقر پوش خو اقرار ناراضی کنه قر يقر دا راضی الله يقر چې برقرار پری نه دي کای فعل باب راضی اقرم صحیح دی کنه نو کنه الله يقر المنکر چې برقرار پری نه دي منکر بین ازهرهم خپل منس کی ګوره کوم منکر ستا په وړاندې کېدو ته پری دي فيعمهم الله بالعذاب الله وتا تم ګوره کته منکر کېم نه خو صرف منع پینه کې تندې پینه ترشه تاب پکې هم الله تعالی هلاکی کا عذاب راغی حدیث خو تاسو ویلې دي کنه چې الله تعالی فرشتي ته وی چې د فلانه کله وزر ورلاندې کو په دې خلکو را واړه هغه ورته وی چې دې کې غستا فلانه بنده دي او طرفت عین د سترګو درپ مقدار کې ستانه فرمانی نه کړي هغه سره سو کم یو اړه وپی
وی خدای هغه خو بالکل نافرمانی نه کړی وی راوړل دیم ور سره دیکک یو څور سره دیم عذاب کې گیر کا د په وړاندې د هر څه ګناهونه کېدل او د په کله تندې شریف ترش کړي هم نه دي تندې په ترش کی بازی پیران صاحبان بس هی 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 تا تمخي او تمخي بس ریونډي تم غاړو پنځپيري تم غاړو د هرې کډې ملي هغه پیر بس خدای چې بس ویچا باندې رد نه کوي چا سره کار نه لري ریونډي سه ورزي هغه لاس نه رانی سو بیعت او پنځپيري سه ورزي هغه تم بیعت بس دا خو پیر نه دا خو پیداګیر دی پیر خو هغه ته وی چې داسې به د الله سنیولې چې منکر ګوري پړانګ بته وبس دې ته پیر وای پوش اچرسیانم د دین خیاغي به نشي سر د حماري د دې سر کې بالکل غصه نه د بازي خلکو لکه غصه خو کا وکنه الحب فی الله خبره ختم نشوه ورسره والبغض فی الله بغض فی الله بکی امون په دې فخر کوي چې دا د مبارک صاحب رحمت الله علیه د سلسله خصوصیت دا دی چې دې کې حب فی الله بغض فی الله دا موجود هغه سالکان چې مبارک صاحب صحبتونه کړي ښا دا رسته چراغ کنه هغه کې بغض فی الله نشته دی نو ورکه حب فی الله شته هغه خپل پردي کوي پردي خپلولې نشي پوش خپل سره چې حب پکار دی لله او فی الله نیکی مخالفت کوي او پردو سره چې بغض لله او فی الله پکار دی هغه تخکته زی او خپلول هم نشي انا خپلېږي زموږ تجربې دي نو خپل پردي کو پردي خپل کولې نشي نو دی کې د غنښت غاده ولایت د پاره امام معصوم رحمت الله علیه لیکلی چې اولین شرط د ولایت د پاره چې د کې بحب فی الله بغض فی الله وی چې کوم سړی کې دا وو پوښ چې دا ولی الله دی کدا پکې نو بس کبابې پیریو ک دادای پیریو ک کاکای پیری او د کې دا شی نو دا ولی الله نه دی خپل کار دی کوي حب فی الله بغض فی الله پکار دی او د ابراهیم علیه السلام کې تام او تام او علت د جلالت د امام معصوم وی چې دغه شی چې د کې حب فی الله بغض فی الله ډیر تام او چې دا تام نشي کنه نو ولایت نه حاصلېږي دا پښتو متل لګنې وزي مسلمانې کې شک کوم ته ورته مریدان ګوره را ګوره ته پیر سیم دی او فلانې دی او غوث دی او قطب دی او ابدال دی د غزي غوث الزمان دی او د غزي غوث الزمان دی او غریب کې بغض فی الله حب فی الله نو دا غوث الزمان څخه غپ نه دی چې بس پوښ غوث الزمان دی او فلانې دی او ډنګلې دا جوړ غپ دی دا شی مخ کې ځان کې راولي نو بیا بدن رست غوث الزمان او قطب دوران او مجدد دوران جوړيږي اما مبارک فمبارک هغه کې حب فی الله ډیر تام او بغض فی الله پکې ډیر تام نو ځکه خو مبارک وکړه پوش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکی سفیان ثوری وی کړه خیرات الحسان لیکلی چې کنا بین یدی ابي حنیفه کل عصافیر بین ید البازی ومن بد ابو حنیفه رحمت الله علیه په وړاندې د غټ محدثین داسیو لکه ورکوټي دا مرغه او چرچنې د باس په مخ کې یره زویم دا پیران بډیر خخ خلکم پکې په خپل زی خو اما مبارک فمبارک نور خو پوي شوي کنه بس د پیره چل خلکو ته دو خو دو یار رازانو بس نو شیخ صاحب د خدای وبخي او زری ما سره غپ لګول ما ته ویل چې موږ په سمندر کې شپې تیری کړې دي په دې لختو مختوم تندینه ماتي مبارک سره صحبتونه کړې دي بس پیوس په دې لختو مختوم وی تندینه ماتي غټ سړی او غټه خبره کړې ده وقال الشنقيطي مولا صاحب را لګېدلې ده اضواء البیان ځان سره ولیکي دویم جل یو اویا صفحه او احکام القرآن د ابن عربی ځان سره ولیکي دویم جل 846 صفحه او تفسیر کبیر د امام رازی ځان سره ولیکي پنځم نه په دا آیت ځان سره ولیکي بس واتقوا فتنه په دغه ځي
او الجامع لاحکام القرآن وم جلد 391 صفحه. تفسیر کبیر ما سره ټول 11 جلد دی نو لیکلو کې خطا شیم حواله کی. والتحقيق في معناها يعني الآية أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكرات شكل خلق منكر غوري فلم يغيروه من نكي أمهم الله بالعذاب الله ورتعام عذاب ورکی ځکه فرض ترک کړی دی کنه فرضیت ثابت شو کنه صالحهم وطالحهم خو بد دواړه عذاب ورتعامي. وبه فسرها جماعة من أهل العلم والاحاديث الصحيحه شاهده لذلك. هم د دې خبري شاهد دي. پوش اتم دلیل ځان سره ولیکي. سوره مائده 78 آیات و 90 80 79 یو کم اتیا او دو کم اتیا. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين ملعون ګرځولې شوي دي هغه کسان کفرو چې کافر شوي دي بني اسرائیلو کې په ژبه د داود او د عیسی ابن مریم علیهم السلام. او دا د دې وجه نه چې دینه فرمانی کړې و او دی به تجاوز کولو او دا غنا فرمانه او تجاوز تفسیر سرازي دوی ما یت وګوره کانو دا ظالمان وو لا يتناهون عن منکر ته منکر نه بدی نه نه کوله فعلوه چې د خلق کولو لبئس ما ډیر بد دی هغه کار چې ترک د نهی عن المنکر دی کې يفعلون چې دی ودا کول دا ډیر بد کار و دی. ځان سره لیکي تفسیر د شوکانی فتح القدیر دویم جلد 66 صفحه او تفسیر کشاف د زمخشری اول جلد 350 صفحه. فتح القدیر دویم جلد 55 صفحه او تفسیر کشاف اول جلد 350 صفحه. شوکانی سوئی وبیان العصیان والاعتداء دا بیان د عصیان او د اعتداء تجاوز دی کنا وکانو یعتدون بترک التناهی عن المنکر زکه دی تناهی و منع نه کول د منکر نه نو دغه بیان شو پدی. لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه وتعدى حدوده. وکم سړی چې اخلال او خلل واچي په واجب کې چې هغه نهي د منکر نه ده نو د الله نه فرمانی وکړه او د الله د حدودونو تجاوز وکړو. او بیا وی والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية ولهذا كان تاركه شريكا لفعل المعصية ومستحقا لغضب الله وانتقامه كما وقع لأهل السبت فإن الله تعالى سبحانه مسخا من لم يشاركهم في الفعل ولكن ترك الانكار عليهم. الله ورسره هغه مولیان مستکړیو چې دی به د کبانو د نیوونه من کولنا اگر چې نیو کې ورسره شریک نو خو منع نه وکړي واجب فرض ترک کړو الله ورسره دیم شریک او په دې کې پریوندیانو باندې را دم راغی. اهل دریون سوی د الیاس بندگان اغي دا وی کنه وی د امت زکه غوړه دی چې دی دا دعوت کار کوي او د مخ حکومتونو کې نه وو. دا علت د خیریت د امت نه دی دا ته خطا شوی وایا. دغه مونږ قرآن پیش کو چې مخ کی امت کې ناهین عن المنکر وو سورہ اعراف پیش کا فانجینا الذین ینهون عن السوء مونږ نجات ورکو هغه کسانو ته جغیب د بیانو د نیونه منع کوله واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس او مونږ راونی په سخت عذاب سره هغه کسان چې هغه ظلم کړو چې میان به نیول والک پوي شوي. نو دا د فتح القدیر او حواله وا دا سو آیاتونه شو ته شو کنه شو نو دا ډیر دینو کم کم بوایي احادیث تراشه یو دوا حدیث وایو باقی بس بیا دا ګنټم پوره کېدو والا د نبی ان شاء الله ګورو. ها په وجوب د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې احادیث کثیره جدا ډیر دی بلا ډیر دی.
بلکې حد تواتر ته رسیدلی دي. سو ته رسیدلی؟ حد تواتر ته رسیدلی دي. اول حدیث ځان سره ولیکئ. نبی علیہ السلام فرمائی من رأى منکم منکرا، چاچی پتا سو کی منکر کارو کتو جی شریعت تی منع کری او دا اللہ مبغض، فلیغیره بیده، نو دا دی منع کی پخپل لاس، فإن لم يستطع کد لاس د منع طاقت نو فبلسانه، پجب دی منع کی وتدیوی دا کار مکوا، فإن لم يستطع كطاقت نو د جبه د ویناهم فبقلبه، پړ سره د بد غنی، وذالک او د زړه سره د بد کار بد غنل اضعف الايمان، انتهایی ضعیف ترین ایمان دی. قوی ایمان د غدو درجی دی. بد کار دیو کتو سپیړته وبا سملیک پډنډه منک چوکر اول او کنی لا عقل پخله ورته وای چې دا سکی خدای دې غرق، او کدا دواړه نشي کولې وړه کې بدو غنا، خدا ضعیف ترین ایمان دی. او دین اخوا ایمان بل ذکر شو د ایمان درجه نه. نو دا هغه خلکو په حال له خدای رحم وکي چې گاڑی کې ناستي او ډرایور منکر کار شروع کیو ټیپ لګئی او دې ورته شان आवाज ورکي استاد ورکا هوا ان له پلاس منکو چې ډرایور په دې سټو وي چې دا دې سوله ګل خدای دې غرق، انو ورته پخلوي چې بن کا استاد بد لګي، بن کا ګناه ده، سفر کې روانیو او زړه کې بد نه غني، خوشاله دي استاد ورکا هوا لګ هوا نورم ورکا. د دې درجه کم درجه خبره باندې پوښ دې ځان ته خپل درجه پیدا کې مونږ نه غوړه کړل. مؤمنانو درجو کې خو د درجه زمونږ نه ورکه ده، ځان ته د خپل درجه پیدا کی، بس چاته دی وی ورته به درجه وخی. دا حدیث ګڼ کتب الحدیث د دې تخریج کړي، ځان سره ولیکي. مسلم کتاب الایمان اول جلد 1 صفحه، مسلم شریف کتاب الایمان اول جلد 1 صفحه، ابو داود شریف کتاب الصلاة باب الخطبه یوم العید اول جلد 6 صفحه، عمدہ غرنگی ابو داود کتاب الملاحم باب الامر والنهي هغه کې ذکر دی. هغه سلور جلدونه ولا چې کوم ابو داود دی هغه کې سلورم جلد 511 صفحه، او ترمذی کتاب الفتن کې ذکر کړي، نسائی کتاب الایمان و شرعی کې ذکر کړي، ابن ماجه کتاب الفتن کې ذکر کړي. نو ګڼ محدثینو د دې حدیث تخریج کړي، بعض علما په کې دا تفصیل هم کوي، وخت نشته زر وای. په دې حدیث کې د 3 جماعتونو وظایف ذکر دي، د ولاتو، سلاطینو، د قضاتو، د صاحب اقتدار خلکو وظیفه، د علماء وظیفه او د عوامو وظیفه. دا پلاس سره من کول دا د ولیانو، د پولیس، د آرمی، د حکومت کار دی. دا په جبه وینا کول دا د علماو کار دی، او زړه کې بد ګڼل دا د عوامو کار دی. دا د هغې وظیفه ده. پښتو باندې پوه شوي؟ د عوام په زړه کې هم بد نه ګڼي. عوام څه کوي چې مولیان د موسیقۍ باندې جواز قیل دي، منیر شاکر فتوی موریدلی دي، وی کله کله چې طبیعت دې خرابي وي دا لګوا، وی دا داسې خو نه ده چې مولیانو وي دا دومره سختي راوستې ده. د سره یو منګیو یو رباب کم دی، نور ورته ښه جوړ دی. پوه شوي؟ او کېدای شي مخکې دا کار هم چېرته کړی را کړی، ښه ورسره جوړ دی، یو تینګړه بجاو. دویم ځان سره ولیکئ، علامه نووي لیکلي په دې باندې ښه واما قوله علیه السلام فلیغیره، دا قول د رسول الله مبارک په دې حدیث کې چې فلیغیره، علامه نووي لیکلي ځان سره ولیکئ. منحات شرح د نووي په صحیح د مسلم دویم جلد 20 صفحه، شرح النووي دویم جلد صفحه نمبر 22. دا رنګ ځان سره ولیکئ دلیل الفالحین لطریق ریاض الصالحین اول جلد 345 صفحه، دلیل الفالحین
لطریق ریاض الصالحین اول جلد 445 صفحه. واما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو امر ایجاب باجماع الامه. نو منکر نهی المنکر د فرایض نشو امر ایجابي دی ولکه تاسو پوښ. دویم دلیل حدیث شریف ځان سره ولیکي. مسلم کتاب الایمان کې ذکر کړي اول جلد 90 صفحه رقم د حدیث 50. مسلم کتاب الایمان اول جلد صفحه نمبر 70 باب بیان کون النهی عن المنکر من الایمان رقم د حدیث 50. نبی علیہ السلام فرمائی وقت نشتخات زرزر وایم ما من نبینا ندی ترشوی یو نبی باسه الله فی امت قبلی چې الله را لګلی په امت کې زمانه وړاند الا کان له من امتی حواریون و اصحاب مگر هو غلر په امت داغه کې ملګری او مددګاران یاخذون بسنته چې غیب عمل کولو په سنت طریقو دد و یقتدون بامره اقتداء کول په امر دد ثم انها تخلف من بعدهم خلوف بیا دغه نبات نور نه اهل خلیفګان پیدا شو یقولون چاغي وی ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون او هغه سکه چې امر وتا نشوي. فمن جاهدهم چاچه دغه سین اهل خلیفګان سره جهاد کو بيده پلاس فهو مؤمن ومن جاهدهم چاچه جهاد کو دي سره بلسانه پجبا فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. او مخکې حدیث کې راغ وذالک اضعف الايمان دی کې راغ وليس وراء ذالک دا چې پسړم جهاد ور سره نه کیا نشته ورا د دینه من الايمان حبه خردلنا د ایمان نه د ورید دانی مقدار کې هم دومره ایمان مخوي نشته دي. څوک چې پسړم انکار نه کوي د ایمان نفي تراغه کنه نغله والګه پوښ کنه او نفي د ایمان په سر راځي خو په ترک د واجب راځي کنه نو پته لګي دا کار واجب دی. تاسو پوښ دریم دلیل ځان سره ولیکي. دریم دلیل مسند احمد اول جلد 391 صفحه. مسند احمد اول جلد صفحه 391. ترمذی کتاب الفتن د باب رقم 70 دیخه دا کوم چې بشرا والا دی او رقم د حدیث دی 2250 او ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح. پوش نبی علیہ السلام فرمایي صحابو ته امت انکم منصورون ومصیبون تاسو منصور یہ مدد بدل سره کیږي او رسیدون کیږي او مفتوح لكم او ډیر لاکی بدل ته فتح کیږي. فمن ادرک ذلک منکم چې چا دغه وخت زمانه تاسو نه لاندې کا چې مدد ور سره شروع علاکی نیوي فلیتق الله خدینه دی ویریږي وليامر بالمعروف ولینهى عن المنکر. وجوب ثابت شو که ثابت نشو صيغه د امر دی کنه دی امر چې خالی وي د قرائن او خرانه صرف و حمل به پس کیږي په وجوب باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمون سلورم درس او سلورم کلم دی په مسله د تبلیغ العامی یا د تبلیغ العوام یا د مسلې په مسلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. دغه مسله موږ تقسیم کړو الى 6 مباحث. دویم مبحث کې لګیو فرضیت او وجوب د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر. تقریبا اتا آیاتونه مونږه پیش کړل دا غینه مثابت کو. مخکیم درته ما ویلو چې دا پاغه چا باندې رد دی چې په مونږ دا تانه لګي د اعتراض کې چې دی تبلیغ نه مني چې تبلیغ نه مني مونږ هغه ته کافر وایو.
مونږ دغه چورلنډیو دغه میشن چې د جبر د عقیدې لپاره بلکې اچار دی د قادیانیت او د يهودیت او د لا مذهبیت او د رفض او د شیعیت د پاره دا یو مورچه ګرځولې نو مونږ دغه میشن خلافي باقی دا کار ډیر فضیلت لري خدا خپل متأهلین او خپل اهل لري څوک چې د دې اهلی او غي دا کار کوي دا ډیر د فضیلت کار دی په سوره توبه پارا نمبر 11 آیت نمبر 112 ځان سره ولیکي سوره توبه یولسمه پارا آیت نمبر 112 په مقام د مدح کې خالق رب ذوالجلال فرمایي چې مؤمنان او جنتیان هغه کسان دي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین امر وکونکي په معروف باندې نهي وکونکي د منکر نه حفاظت وکونکي وي د حدود د الله نو دا جنتیان او مؤمنان او متقیان دي مقام د مدح کې د خلق ذکر کړی دي معلومه شو د دینه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا کار د جنتیانو دی خو چې صادر د اهل نشي چې علما دي ښا او چې ورکه د شروط لحاظ وکړي فرضیت خو موږ ثابت کو غنه فرض خو واجب خو دی غنه نو فرض خو د شرایط لري غنه منځ د چا کار دی د جنتیانو او چې به د سړی کوي دا د جنتیانو کار دی شرع قید لیکلی چې به د سجده لګول دا کفر دی دا خو د جنتی کار نشو نو ټیک د تبلیغ امر بالمعروف نهی عن المنکر دا فرض دی خو فرض شرایط لري جهاد فرض دی په ګډ سړی فرض نه دی په معذور فرض نه دی پړون سړی نابینا سړی فرض نه دی زکات فرض دی په غریب او فقیر فرض نه دی حج فرض دی په غریب سړی فرض نه دی ولکه پوه شئ نو تبلیغ فرض دی نو پامی سړی خو فرض نه دی کنه عند الجماهير وعند اکثر علماء هذه الامه حضرت شیخ سیب علیہ رحمت هغه مبارک دیزی کې خطا شوم دی او چې په اجماع د مسلمانانو باندې دا فرض کفایي دي که په اعتبار د اکثر مسلمانانو ویلې شي خو بیا ټیک ده دی خو موږ 2-3 هزارات پښکو چې مسلمانان دي او هغه د فرض عینی قایل دي س اقوال د اجماع او د اتفاق س عبارات د علماء ز پښکوم شته دي خو هغه په اعتبار د اکثر علماء ویلې شوی دي تر 30-35 بزد تفاسیر او د مختلف کتب او حوالجات ورګم چې هغه د خو ذهاب کړي چې دا فرض کفایي دي او س عبارات د اتفاق او د اجماع مشته خو په اعتبار د اکثر د اجماع ویلې شوی ده پوش نو بعض اهل سنت او شیعاګان عددی قیل دي چې فرض عینی دي خدا بنوي چې په اجماع د کل مسلمانانو فرض کفایي دي او دا د فرض عینی قول د مسجد شیعاګانو دي نه یو څو اهل سنت مرسله شته او خطا شي وي دي اتباع د جمهور واجبي تاسو پوښ دا کار د چا دی دی آیت نس معلوم شو چې دا کار د جنتیانو دی په مقام د مدح کې خالق رب ذوالجلال دا فرمایلی خو سره د لحاظ د شروط د دې کار چې لحاظ د شروط خو وشي کنه بل ځان سره ولي کوي سوره ال عمران سلورمه پارا یو سل سمایات کنتم خیر امتنا سورہ ال عمران سلورم سفارہ یو سل سمایات عوامو نسگی مولیانم ترجمه غلطی کی په ترجمه نه پوئیږي کنتم خیر امتنا تاسو یی خیر امت غور امت غلط ترجمه خیر مضاف دی امتن مضاف الیه دی مصداق د مضاف جدئی مصداق د مضاف الیه جدئی مفضل و مفضل علیه دی کی سرا فرق و تبین بھی کنا
او کنتم د ماضی صيغه ده وای تاسو د ازلنا په علم د باری تعالی کې خیر امه غره د ټول امتونو ځکه د چا د مخه د چې امت وای الہ ول دا به یو ذات په امت کې پیدا کوم ما تغه غره دی نو داغه په مخ دام د ټول امتونو غره دی انک مختار الرسل و امتک مختار الامم حدیث قدسی دی اخرجت وستلی شوی د عدمنا وجود تا د خېټو د میندو استاسونه د دنیا تا للناس د خلق د پاره تأمرون بالمعروف امر وکوي په معروف شرعي بالمعروف الافلام پراغلې وتنهون تاسو منکوي بخلق عن المنکر د منکر شرعینا وتؤمنون بالله ایمان بلری په الله باندې او په صفات داغه او صفات داغه به خلاف صفات المخلوقین دي یو ایمان اجمالی دی یو تفصیلی دی تفصیلی غوړه دی اجمالی نه او اجمالیم کار کوي پروا نه کوي اجمالی ایمان چې کم دی دا مقبول دی او تفصیلی غوړه دی پوش د دین معلومه شو چې دا د دې امت وظیفه ده او مخکې امتونو کې هم دا واخو په کثرت سره دی امت کې دا وظیفه مو مندلی شي د شروط لحاظ ساتلی شي نو یو عظیمه وظیفه ده نو په دې سره مخاطب ول صحابه کرام دی بیا کل علما دي علماء کرام ریوندیان کله کله وی دي کی امت راغی امت کې خزه و نر او می مولا ټول داخل تاسو غور امتی نو ترجمه دی غلطه وکړه ترجمه صحیح که خبره بیا سم روانه ده او خرجت خدا معنی نه ده چې د کور نه وستلې شوی بستر در د پوګه شوی ده هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم تفسیر د قران په قرانو کګه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله زمکه نه پیدا کی ته نسوه د آدم نه وجود ترا واستلی پوش دغه ترجمه چې دی کی د اصل فصل دا خطا او غلطه ده او داغي چې کوم تحریف ورګی دی کی نو موږ شپږم مبحث د دې په تحریف لګول هغه کې بده ان شاء الله تبیا معاد کو اوس خو صرف فضیلت د دې کار ذکر کو اولم فرضیت ذکر کو اوس فضیلت ذکر کو شرف ذکر کو لا حول ولا قوة الا بالله بل ځان سرول کې سوره توبه پر لسم آیت نمبر 1 سوره توبه پر لسم آیت نمبر 71 ځان سرول کې 71 آیات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر پوښي په خبره مؤمنان نارینا مؤمنان زنانا بعض د دې مددګاران دي د بعض نورو د دین پکار کی امر کوي دي په معروف باندې نه کوي د منکر نه ګوره مقام د مدح کې الله دې استایلی دي پوښ کله کله دی بیا وی چې ګوره دینه خو د زنانو تبلیغ هم ثابت شو والمؤمنون والمؤمنات داغي جواب داده چې حدیث تبرا شو حدیث پاک کې راځي والمرأة راعیه فی بیت زوجها زنانه ذمہوار ده خو په کور د خاون کې کور کې دنه بچو ته وی کنه منځو کوي لونو تبوي انګور تبوي سر پټکا کور کې دنه بداکار کوي کنه بهر راتګ نشته کدی وی چې نه دلته خود زنانو هغه زنانو چې دا کار کوي دغه صفت دغه د قران کریم کې راغی دغه جواب بده یو مولا سے بیان هم کولو د زنانو په تبلیغ په اثبات کې ودا زینی ولې پیش کولو یا
ناغه ته به چې نه جنا چې ته خامخا نه منې کېږي غلط استدلال کې عمدغه سفاره د دې رکوع مخ کې تلاړ شي 67 آیت تیرا کاغه ونستاسو ذکر یو بل زیدین لګ مخ کې ذکر دی ودا نور خلک یادای چې شرایط سره کور کې دن نداکار کوي د اغي یادای اوس چې دا بار کار کوي بهر وزي ودا اغي په اوش پیتم کې ذکر لګ مخ کې راشه الته ذکر دی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي او منافقان زنانا بعضهم من بعض بعضی د دې د بعضو نه دي یعنی ټول متشابهون فی النفاق دی سراج المنیر وي منافقت کس دی یو رنگ دی یامرون بالمنکر امر کوي دا نارینه سړي دا منافقان نارینه او دا منافقان زنانا بالمنکر په منکر باندې چې عقیده د جبر دا پوش او یاد دغه نور منکرات دي چې دا کمی کوي یم خو د شپې بوزو کړ او د زنانو جمعات راغلي دي الکه جهاد ته حج ته د محرم نه بغیر زی محرم نه بغیر نشیتلې نو دې سره غو سړی راغلی کنه د ډاکسن د مخ کې سیټ کې د امیر سی ور سره ناس دی کنه نو شاته غو ډاکسن کې تل زنانه دی راوستي کنه دا د کمی محرم دی د کمی رشتہ دار دی دا خو د ټول وندیوال دی محرم درنه د پوس کو چې محرم کم یو دی ور سره پوښ په خبره وینهون او دی نهی کوي ان المعروف د معروف نه سکی نهی کوي وسیله معروف کار دی دي ته خلق منع کوي پوش تبرک به اثار صالحین معروف کار دی ته خلق منع کوي ذکر بالجهر معروف کار دی ته خلق منع کوي صدقه معروف کار دی ته خلق منع کوي واستاسو ذکر اوش په تمایت کې تاسو او استاسو د زنانو ذکر و ال تراغله دا خو کور کې دن چې امر بالمعروف کوي هغه مراد دي کړه بهر مروزي هغه مستقل ز بحث کوم چې د زنانو راوتل د دې تبلیغ د شریعت په کوم نصوص منع دي وقرن فی بیوتکن د سوره احزاب د آیاتونه چې راغله د دینه بعد د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیان عمره او حجونه پریخونه کول هغه تم نه وتل یو بی ته چاوي چې ستاسو نور خويندې حج عمره تزي او تنزي ویما د رسول الله مبارک په جون کې فرضي حج یو کړي دي اوس راته خدای امر کوي چې وقرن فی بیوتکن نو زم بس دا الله امر پځې کو عائشہ بیبي وجه تلاوت تکین استو دی آیت تبراغه وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى واقمنا الصلاه الى اخره بکت حتا تبل خمارها دمر به وجړل چې لپټه به تار به لوندش دمر به وجړل او سره شو ګوره دا ودی تبلیغ زنانو ته هم پکار دی مونږ وی د شپې وباسو فتنه غم د شپې جوړیږي بے شرم خلق شرم نه درځي پدې دستانو جورابو غو کار نه حل کی دستانو جورابې دې ورته چولی اوس دغه تم روخ کی دی ها د میډیا دنیا ته روخ کی دی ګوګل کې یو وابڼه د وغناس ته غ ترجمه کوي خلکو ته رجال او نساء ورته ټول ناس د زنانه د आवाज عورت دی د اصلي زنانه کپړو ته قتل پردو سړو ته ناروا دي ورسېدلی دا لباس عورت دی او دی ورته کینو لاغه ورته وی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري پستجب ورته لګي او د مریضانو د زړونو تحت الصراط لاندې رسول کندو ته گزار کړي ټکانې وته ورګي ای خدا غواړي د خدای المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهما لسن امرا قبض کړي دعا خو نه کوي کنه راغون کړي او صدقه هم نه کوي لسن راغون کړي نس الله خدای تعالی مهر کړي ذکر نه کوي ذکر ته هو وي وی هو پکې چاره وسته فنسيهم خدای تعالی تر کړي دي د خپل رحمت نوم د سی پریخي دي ان المنافقون هم الفاسقون یقینا منافقان چې دي دا شرعي فاسقان دي چې کافران دي وعد الله المنافقين والمنافقات وعد فرمایله دا خدای تعالی د منافقانو سره چې دغه کارونه کوي امر بالمنکر او نهي عن المعروف چې کوي
لکه دوی چې دی کې مبتلا دي. پرون درته ما یو مبحث کې ویلو که نه ویل څومره امثله مې دله درکړه. کار الټه کوي او لقب و تصور کړی دی او بیا د ظلم د پاسه ظلم بالای ظلم پیغمبري کار دی وی ده. دا اوس پیغمبر داسې کار کول دغه ډانچه چې تا د دې چورلنډي جوړه کړي مړه خیر القرون پرېږده نن نه 100 کال وړاندې راشي او نمونه یو شکل او صورت مونږ ته پیش کړه وخایه. دا خو بدعت دی. بدعت کې بیا بدعت سیئه دی. لقب زور کړي د ایمان مهنت د ایمان مهنت حالانکه هغه د کفر مهنت دی. تندی کې د جهنميانو غوندې داغ راوځي ودا جنتی محراب دی. نو کار یو خو روان دی او القابات ورته بل ورکي. کار شیطانی دی ودا د خدای لاره ده. کار د کفر دی ودا اسلامی طریقه ده. د کفر مهنت دی ودا ایمان مهنت دی. پتندو کې دوزخی نه خیر وځي ودا جنتی محراب وروتل. عجیبه خبره ده. امر کوي بالمنکر نهي کوي عن المعروف. لقب سور کړي امر کوي بالمعروف او نهي کوي د منکر نه. تا خو نه سنمات لاړی ندی د کلی جوارګر منه کړل ندی څوک د ګنا نه منه کړل او چې هغه څوک مانځه ترازی د هغه عقاید خرابې شیطان. تا خو هغه ایمان نه خلاص کې جبریان دي کړل. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار. الله وعده کړی د منافقانو سړو منافقانو خدو سره او د کافرانو سره نار جهنم خالدین فیها د اور د جهنم همیشه بوسیږي دی پاغي. هي حسبهم بس دا ورته کافی دی الته بیا ټول عمر بلګی ښه. ولعنهم الله الله لعنت کړی دی ولهم عذاب مقیم دایمي عذاب ورته الته ملوي. نو کله کله دی د نساء د تبلیغ د اثبات د پاره دغه آیت تلاس واچي ورته کور کې دنه بقې څه خبره نشته. امر بالمعروف دی کې کور کې دنه کوي چې آیت خو دینه ساقط دی د کور کې خو پګې نشته. نور حدیث مونږه پیش کوو کړه احادیث پیش کوو قران پیش کوو چې وقرن فی بیوتکن دا کور کې دنه مراد شو کنه. او چې بهر وزین هغه دغه لک 67 آیات ته وراشه ویلک د دې رکو سر تراشه بیخ پرېدا مخ کې نه منو شاته راځي مخ کې راکاګو بیا ورته دغه ځای پیش کوي تاسو غدل ته ذکر یې داخله کیده دغه زین استاسو مساله او د استاسو چورلنډې غو نه ثابتي. استاسو کار خو دلته دی وی دلته خو دې ذکر کړی وی دا وره بیا ور باندې سم فټ کا پوښ په خبره. باقی د زنانو د تبلیغ دغه وضاحت په خپل موضوع کې را روان دي ان شاء الله الرحمن خان. که حدیث تراشونو د دې کار د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د دعوت تبلیغ ډیر فضایل په حدیثو کې ذکر دي. پوښ په خبره. پرون هم درته ما یو حدیث ویلو د کامل ایمان علامه صدا چې بد کارو ګوري چې پلاس منګي چا چې بد کارو کته پلاس منک پوښ دا سړی کامل مؤمن دی. څومره د شرافت کار دی د ایمان کمال پستا خلکو ته ظاهري په خپل دی وتوی دا کار مکه واسطه د ایمان کمال خلکو ته ظاهر شو چې دا سړی مؤمن کامل دی. نو کار زبردست کار دی کنه یعنی المنکر دی او امر بالمعروف دی زبردست کار دی. خو اهل به کوي د آداب او د شروط سره به دا کار کولی شي. هر کو جاخل ابدا کار نه کوي او نه کولی شي. خپل ذکر روان دي دا رنګ ځان سره ولي کوي. حدیث شریف د ابو داود جرير ابن عبد الله راوي دي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک نمی وریدل فرمایل ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي یا يعمل فيهم بالمعاصي. نشته یو سړی چې یو قوم کې دن نوسی او عمل کولی شي په دې قوم کې د ګناهونو دې قوم شروع کړي نه خطا شو دا يعملون دي يعملو دي. ما من رجل نشته یو سړی ګناهګار یکون فی قوم چې یو قوم کې ویو ګناهګاری يعملو چې دا سړی ګناهګار عمل کې فيهم په دې قوم کې بالمعاصي د ګناه کارونه کوي
یقدرون دا قوم قادری علی ان یغیروا علیه چې دې کار نه من کی دا سړی ولا یغیرون نه من کوي نه د منکر نه کوي الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا د مرګ نوړان دی الله دې قوم ته سخت سزا ورکړي چې دا سړی ستاسو درمیان کې ګناه کوي تاسو قادر یې چې منې کوي او نه منې کوي او ویسه ټیکدار خو نه مو بس کوي دی بس الله دی وایي نو دې قوم ته الله د مرګ نه وړاندې سخت سزا ورکړي الکه تاسو پوښوي کنه د دې نه معلومه شو چې نیکه باندې امر کول یو فریضه ده اهل بدا کار کوي او بدین منع دا یو فریضه ده او دا کار کول پکار دي او کسو کې نه کوي نګوره دومره مبارک کار چې څوک پری دي مرګ نه وړاندې به الله تعالی ورته شترین عذاب ورکړي بل حدیث د ابن ماجه شریف دی عن عائشة رضی اللہ عنہ عائشہ بی بی فرمائی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فعرفت فی وجهه ان قد حضره شیئنا نبی علیہ السلام ما کرراغ مو پیجندو په مخ مبارک د دکی د خفغان سا آثار ما وی چې بس چا خپه کړی دی او سم مسله ورته حاضر شوی ده فتوضا وما كلم احدنا مبارک او دسکو او یو بی بی سره خبرې نه کولی فلسقت بالحجرة استمع ما يقول حجری شریف ته ورنږدې شم غوږ مې کې خودو چې دی ودسو کو چې سوي دن نه لاړې مسجد شریف ته لاړې فقعد على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر شریف باندې کیناست فحمد الله دخد تعالی حمد بیان ک واثنى له خصنی په ویلا وقال يا ايها الناس صحابه کرام توي اے خلقا ان الله تعالی يقول لكم خدای تعالی تاسو ته فرمای مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر امر بالمعروف کوي او نهي د منکر نه کوي قبل ان تدعوا فلا اجيب لكم مخکې د هغه سات راتلونا چې بیا به تاسو دعاګانې غواړئ زبې درته نه قبلو ما پته ولګي دا د دعا د نه قبلېدو وجه څه ده چې خلکو دا کار پرېښی دی اهل پیران صاحبانو وابیانو سره تعلق ساتي زه وابیانو تم کافر نه وایم پنځپیریانو تم نه وایم فلانیانو تم نه وایم نو چې پیرانو صاحبانو علماء صاحبانو مفتیانو صاحبانو دا کار پرې خودو چې امر بالمعروف نه کوي نهي عن المنکر نه کوي الهوی د سات بدر باندې راولم چې بیا به دعاګانې کې درته به نه قبلو ما پوش الګ کافر ته کافر وي مسلمان ته مسلمان وي د کفر قید چې هر څوک لري یا کافر دی الله ته چې څوک د تقسیم عقیده ساتي کافر دی او دا تقسیم عقیده په دې جماعتونو کې مونږه خایونو دا کافران دي چې کافر نه دي نو بیا مونږ لیونیان وي چې ورسره سیاسي اختلافات ساتو پکا کافر ګڼو ها پکا کافر جهم یو غلط عقیده ساتل چې د الله د صفاتونو منکرو څنګه چې دی د الله د غنو صفاتونو منکر دي امون به پیش کو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورسره بحث کول په دې بحث کې ورته غوسه شو اخر کې ورته قم یا کافرو پس کافره جهم چې دا یو د جبر د عقیدیم دی قیل جهمیه خا فرق بین الفرق لیکلی دي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته چې پاسه کافره علمگیری لیکلی دی علمگیری چې حق دادی چې مرجئه او جبریه حق دادی او ثواب تکفیرهم دا کافر دي او مولا سي وای زه ورته نه وایم دته نه وایم غته نه وایم دته نه وایم دا خو خبره نه ده کنه کافر تبا کافر وي مسلمان تبا مسلمان وي نه وی کافر تبا کافر نه وي جی ولی وګوره که مسلمان شي احتمال شته نو جی کته تاسو کوی چې مسلمان ته مسلمان موایا ګوره که کافر شي احتمال شته
دا بس شي وی بیا نه کنه وی مسلمان ته چې کافر وي اخراج د مؤمن د ملت نه دا خلوی جرم دی کنه یره جی بالکل ډیره ښه قاعده دی ویله خو کاش کې پوره دی ویلې وي چې ادخال د کافرم په ملت کې دام غټ جرم دی اخراج د مؤمن د ملت نه جرم دی منم خو ادخال د کافرم ملت ته دام جرم دی کنه دغه تم سوچو کنه چې اوس کافر ته مسلمان وي نو دا څومره غټ جرم دی زمونږ مولوی سیبان خدا خوږی خوږی خبرې دي د پاره کوي د خلکو سپورټ اخلي خلکو کې زه بدنام نشم محبوبیت حاصل کم محبوبیت عند الله حاصل اول پکار دی ها او چې د الله محبوب شي نو هغه او غوړي جبرائیل علیہ السلام فلانی بنده سره زمینه کوم روایت د بخاری دی فاحب اور سره مینه کوتیم محبوب جوړ کا هغه اسمان کې आवाज وکي ان فلانا فلانه سړی يحبه الله خدای ور سره مینه کوي فاحبوه محبوب جوړ کی تاسو ور سره مینه شروع کوي هغه ور سره مینه شروع کی نو ثم بیا د غینا بعد يودع له القبول في الارض زمکه کی ورته بیا عند الناس قبولیت دا کی خودلیش بیا خلکو ته مقبول وي محبوبیت د خدای غواړه حب فی الله بغض فی الله کوا اچار ما جوړ وړیر پیران صاحبان مونږ لیدلی دي کتلیم دي داغي بارکی موریدلی دي چې بس تصوف ټول یو ورکوټی کارت تراغون کړي کارت ورکی بس ویجی ما ته ذکر نه بدلی وی سویم دی وی دویم ویا کارت کې دریم نمبر ذکر وستا کوا مزه سودم تشین دینو بوش او چې ورې ونډي کا کار اټینګ کې ورته وی چاله کدا تصوف هم یو شی دی نو ولې موږ پیران منو ته څنګه پیر منی تا چا نبیت کړي ولې زه د کربوغي بابا د مختار الدین صاحب او د فلانی بابا او د فلانی کاکا مرید مکنه ما ته فلانی حکیم اختر صاحب او ګل اختر صاحب او خان اختر صاحب او فلانی اختر صاحب هغه ما ته چې کوم دی بیت را کړه زه غو نقشبندی سلسله چلو مکنه و زنده آباد وي جبریم نقشبندیان مجسمه امراته پیران پیدا کړل نو دغه سي پیران صاحبان چې هغه د هرې کډې ملوي کنه نو بس ځان ته وساتي مونږ غاړه خلاصو نور در سړي خپل کار دی رورا نبی علیہ السلام یا ایها الناس ان الله تعالی یقول لكم خدای تعالی درته فرمای مرو بالمعروف امر کوي پنه کې باندې ونه عن المنکر او نهي کوي د بداین قبل ان تدعو مخک داغینه چې دعاګانې بغواړي ان تدعوا فلا اجيب لكم چې بیا به درته نه قبلو وتسالوني ما نو بیا سوالات کوي فلا اوتيكم بیا به درته نه عطا کوم وتستنصروني فلا انصركم مدد برانه غواړي مدد بدر سره نه کوم فما زاد علیهن حتی نزلا مبارک دین زیات نور خبرونه کی منبر نه راکوش دا کار دومره محتم بشان کار دی کوي چې دعا می قبول شي نو دا کار کوا امر بالمعروف کوا او نهی عن المنکر کوا ولکه پوښ کنه نور حدیث په دې باب کې دا ډیر زیات دي نو دا کار فرض دی فرض دی که فرض نه دی لکه او فضیلت هم ډیر زیات لري نو په فرضیت مونږ نصوص هم پیش کو فضیلت کې مونږ نصوص پیش کړل په فرضیت اجماع ده په فرضیت صدا اجماع ده ځان سره ولیکي احکام القرآن د جساس دویم جلد 486 صفحه احکام القرآن د جساس دویم جلد صفحه 486 ابو بکر جساس فرمائی رحمه الله اجمع السلف وفقهاء الامصار اجمع السلف وفقهاء الامصار على وجوبه اجماع کړي د سلف او د ټولو خارونو فقهاو په فرضیت د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د اجماعي فرضونه څوک انکار کولی شي چې چاته نه وکړو هغه ته بسوي
کافر. دویمه حواله ځان سره ولیکئ، شرح النووي علی صحیح مسلم. شرح النووي علی صحیح مسلم اول جلد 22 صفحه. اتحاف السادة المتقين، اتحاف السادة المتقين اتم جلد 9 صفحه. تفسیر قرطبی سلورم جلد 48 صفحه. تفسیر قرطبی سلورم جلد 48 صفحه. مواهب الجلیل دریم جلد 348 صفحه. مواهب الجلیل دریم جلد 348 صفحه. د ټولو د اجماع د دې په فرضیت نقل کړي ده، خو عبارت پکې فقط د شرح د مسلم د امام نووي رحمت الله علیه وایم. وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه واجماع الامه. قد تطابق، تطابق و توافق راغلی دی په وجوب د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د کتاب د سنت د اجماع. دا درې واړې په فرضیت سدي لکه متفق دي. تاسو پوه شئ کنه. ابي علامه نووي فرمایي وهو ايضا من النصيحه التي هي الدين. دا امر بالمعروف، دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خیر خواهی د چې دین دی. الدين النصيحه تعریف د طرفین راغلی کنه. مبتدا او خبر چې دواړه معرفي واقع شي، افاده د حصر او د قصر کوي کنه، نو A to Z دین سراسری نصیحت دی. نو دا کار هغه دین دی چې خیر خواهی ده. ولم يخالف في ذلك الا بعض الرافضه. او مخالفت نه دی کړی د دې فرضیت کې مگر بعض رافضه. ولا يعتد بخلافهم، او اعتماد بنه کولی شي په مخالفت د دي. كما قال الامام ابو المعالي امام الحرمين لا يكترثوا بخلافهم في هذا فقد اجمع المسلمون عليه قبل ان ينبغى هؤلاء. روافض پیدا شویم نو او د دې کار په فرضیت مخکې علماء اجماع کړي و، نو د دې اختلاف ته او خلاف ته کوم اعتبار پاتې نه دي. الکه پوه شو په دې خبره باندې. د مونږ ورته فرض وایو او په فرضیت باندې څه نقل کوو؟ اجماع نقل کوو لګي. درېمه حواله ځان سره ولیکي د دې د فرضیت د اجماع متعلق. السیل الجرار، السیل الجرار سلورم جل صفحه 586. شوکانی وی الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من اعمده هذا الدين والركنان الكبيران من اركانه. او اخر کی وی وهو مجمع على وجوبهما اجماعا من سابق هذه الامه ولاحقها ولا يعلم في ذلك خلاف. پوش الامر بالمعروف، امر په معروف، والنهي عن المنكر، ونهي د منکرنا، هما العمادان العظيمان من اعمده هذا الدين. دو غټ استنی دي د غټ استنو د دې دیننا. والركنان الكبيران من اركانه، والركنان الكبيران من اركانه، او دو غټ رکنونه دي د ارکانو د اسلام نه. وهو دا مجمع على وجوبهما، او اجماع د په فرضیت د دي اجماعا من سابق هذه الامه ولاحقها، چې کوم سابق د دې امت دی او کلاحق رستوراتلون کې د دې امت دی، د ټول په نسبت اجماع ده. ولا يعلم في ذلك خلاف، په دې کې خلاف معلوم شوی نه دی د اهل حق. تاسو پوه شئ.
نګور اجماع پس شو په فرضیت د دې کار شو. د کم کار د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر په فرضیت اجماع شو، خو په کیفیت او صفت د دې فرضیت کې اختلاف دی. سمې درته وي په کیفیت او صفت د دې فرضیت کې اختلاف دی چې فرض خوده دا کار او فرض عینی دی او که فرض کفایي دی، نو په کیفیت او صفت د دې فرضیت کې اختلاف دی. تاسې پوه شئ په فرضیت اجماع او اتفاق دی، او په کیفیت د فرضیت کې اختلاف دی. چا دا کار فرض عین دی لکه 15 وخت منځ راواله، او کنه فرض کفایي دی لکه جهاد راواله، نو په کیفیت او صفت کې اختلاف راغی. اول قول په ځان سره ولیکي چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فرض کفایه، دا فرض کفایي دی. اول قول دا دی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا فرض کفایي دی. یعنی داسې وایه ها، دې کې دوه قول دي. یو قول دا دی چې فرض کفایي دی، دویم قول دا دی چې دا فرض عین دی. څوک چې قایل د دې دی چې فرض کفایي دی، ګوره دی بیا دوه ډلې دي ښه، بیا څه دي، بیا په دوه طایفو کې دي تقسیم شوي دي. ناول قول دا دی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر فرض کفایه یجب علی جمیع الامه، په ټول امت واجب دی. فاذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الباقين والا اسمت الامه جميعا. نو که بعضې کسانو درېدو دا کار شروع کو، د ټولو غاړه خلاصه ده، باقینو غاړه هم خلاصه ده، او کنه چام نه کولو د ټولو غاړه بند. نو واجب دی، فرض دی په ټول امت. او که بعضې کسانو درېدو هغوی دا کار کولو، د باقینو غاړه خلاصه ده. واجب کفایي عند الجمهور، خبره باندې پوښ تعلق د ټول مکلفینو سره لري کنه. واجب کفایي عند الجمهور يتعلق بجميع المكلفين، د ټول مکلفینو سره تعلقي کنه. نو ځکه زه وایم چې فرض کفایت یجب علی جمیع الامه، کدا واجب کفایي دی، فرض کفایي دی، تعلق د ټول مکلفینو سره دی. چې څوک په قادری په خپل به ادا کوي چې اهل وي، او څوک چې په قادر ني يحس غيره على القيام به، هغه د نور خلق په تیزی کنه. ويمكنه عليه، بل چاته د قدرت ور کوي پدې کنه. وينهده اليه، بل څوک دی ورته ادري کنه، مدد دی ور سره وکي کنه په ټول وسایل ممکنه سره. الکه تاسو پوښښ کنه، که څوک په قادری بنفسه په خپل به دی کوي، که قادر ني بل سره د مرسته پکې کوي، هغه ته د وسایل ممکنه میسر کی، هغه د پتیس کی، او کنه ټول تر کوټول په ګناګار دي. کاغه متأهل لکه اهل د دې کار دی، او که غیر اهل له بیا ور سره عوام هم ګناګاریږي. عوام دی خپل بچی علم پس راو باسي، د دې کار اهل دی تیار کی، یا که خپل بچی نرو باسي د خپل محلې څخه خلق دی د کار ته تیار کی، علم پس دی و بس چې هغه بیا راشي او کلی کې او په نور زینو کې کار د دعوت تبلیغ شروع کی، صحیح تبلیغ ښه. هغه ته مدارس جوړ کی، د هغه د مدرسې خرچه دی چلی، طالب ته د کتاب والی، قلم دی والی، طالب ته د کپڑے والی، صادر دی والی، او کنه نه څوک وتل او نه عوام خلق تیارول، نو ټول امت ګناګار دی. بیا تاسو پوښی کنه، خو که بعضې کسان ودرېدلو دا کار کول او د ټولو په غاړه خلاصه ده. دا د چا مذهبو؟ د جمهورو. او بعض اصولیین لکه امام رازی، امام بیزاوی، تاج الدین سبکی، شاطبی
او ابن لحام دا معتزله ته منسوب کړي دي. هغه وی چې دا فرض کفایي دی، خدا تعلق یو طایفه غیر معینه پسې لري. ګوره د مخ کې کول مقتضا سوا، هغه مقتضا دا و چې فرض کفایي دی خو په یو طایفه معینه باندې، په یو طایفه معینه چې علما دي. پوش نو چې علما دا کار کوي، دغه کار دی د ټولو غاړه خلاصه ده، او کاغیم نه کولو د ټولو غاړه بنده ده. اوس هغه خلک چې هغه قایل دي چې دا کار فرض کفایي دی، خو په فرض کفایي دی او تعلق دی او طایفه غیر معین سره دی، نو دا واجب دی، فرض دی علی باز غیر معین. خبره باندې پوه شو لیکنه، علی باز غیر معین. وهم المتأهلون للقيام بذلك، چې بس د دې قیام ته ودرېدو اهلی وی، بس دغه خلک وی مراد دي. شیخ عبد الله دراس په خپل تعلیق کې لیکلي دي الموافقات والجل صفحه یوصل شپږ اویا ځان سره ولیکي. ښه الموافقات والجل صفحه یوصل شپږ اویا اغلی کلی ويتفرع على هذا انه اذا لم يقم به احد فان الاسم لا يعم المكلفين بل يخص المتأهلين فقط. د دې قول وی تقاضا ده چې کچرتا ګور هغه مخ کې کول کې زه خطا شوم، مخ کې قول والا سویل چې دا کار فرض کفایي دی خو په ټولو باندې دی، خو په طایفه غیر معینه باندې په ټولو باندې دی. خو کچرتا اهل او سکسان را پاسې د وغیدا کار وکړو چې اهل دی، نو د ټولو غاړه خلاصه ده، د چا د ټولو غاړه خلاصه ده. او کنه دا اهل را پانسې دو د ټولو مت کې د بازم دا کارونه کو، نو د ټولو غاړه بنده که متأهل له که غیر متأهل له. او دا دویم قول وی چې نه فرض دی خو په یو طایفه غیر معینه، په ټولو نه دی، په یو طایفه دی او طایفه غیر معینه ده. ولکه ته پوه نه شوې، نو که چېرته ټول امت ترک کو، ټول امت اونکو، نو هغه طایفه غیر معینه چې متأهلین د دې کار دي فقط هغې ګناهګار دي، وي ټول امت نه ګناهګاري. دغه فرق شو د قولینو درمیان کې. هغې قایل د وجوب علی جمیع الامه، یعنی خبره باندې پوه شوي، او دی قایل څه دي په یو د وجوب د په یو طایفه غیر معینه باندې. هغې په صورت د ترک کې وایا نسبت د اسم کل امت ته کولو، او دی په صورت د ترک کې نسبت چا ته کوي لکه فقط هغه متأهلین چې طایفه غیر معینه ده هغې ته کوي. تاسو پوه شوي په خبره؟ نو حاصل دا شو چې دلته دوه خبرې دي، یو اتفاقی بل اختلافی. اتفاقی څه ده؟ فرضیت متفق علیه دی. فرضیت څه دی؟ متفق علیها دی فرضیت. او هر چې کیفیت او صفت دغه فرضیت دی، نو دا مختلفتن فیها دی، پدې کې اختلاف دی. اختلاف پدې کې دی چې دا فرض کفایي پچا دی، په کې دوه مذهب شو. یو مذهب څه دی؟ علی جمیع المکلفین، علی جمیع المکلفین، په ټول مکلفینو باندې دا فرض دی. خو لیکن ويسقط بفعل بعضهم، که بعضو ورکې کولو نو بس انورونه ساقط دی بیا. او دې سره ولیکه چې دا مذهب د جمهور دی او دا مذهب راجح دی چې دا فرض په ټول مکلفینو دی، خو چې بعضې کسان کله ادا کی چې اهل د دی وي، نو د نورو نوایه څه شو؟ ساقط شو. او دویم مذهب پکې دا دی چې انه یجب ولا بعض غیر معین، دا فرض دی خو په بعض غیر معین باندې، او دا قول د بعض اصولیینو دی. او دې ته میلان آلوسیم کړي 4 جلد 22 صفحه، ومال الیه الآلوسی فی تفسیره المجلد الرابع 4 جلد صفحه نمبر 22.
دا غرنګ ځان سره ولیکي القواعد والفوائد الأصولية لابن لحام. القواعد والفوائد الأصولية لابن لحام صفحه یوصل او اتیا. المحصول ځان سره ولیکي اول جلد صفحه 311. المسودة صفحه 27. المسودة صفحه 27. الامر بالمعروف لابن تیمیہ. الامر بالمعروف لابن تیمیہ صفحه نمبر 37. الابهاج في شرح المنهاج. الابهاج في شرح المنهاج اول جلد صفحه سلم و صفحه یوصل یوما. الابهاج في شرح المنهاج اول جلد صفحه 101 او 100 نمبر صفحه. شرح الكوكب المنير. شرح الكوكب المنير اول جلد 315 صفحه. شرح الكوكب المنير اول جلد 315 صفحه. تفسیر روح المعانی سلورم جلد 20 صفحه 22 صفحه. تفسیر روح المعانی سلورم جلد 21 او 22 صفحه 20 او 22 صفحه. نو حاصل دا شو چې دا کار څه دی؟ دا فرض کفایي دی. دو قول ورکی کنه چې بعض علما د دې قایل دي چې دا فرض عین دی. لکه زجاج دا قول کړي ځان سره لیکي زاد المسیر اول جلد 314 صفحه او ته فرض عینی وي. نو کوم عبارتونه چې د اجماع ز نقل کومه کنه ناغه اکثر علما په اعتبار سره ورته اجماع او اتفاق ویلي شوی دی. ها تاسو پوه شئ. زجاج زاد المسیر روالی اول جلد 314 صفحه. ابن کثیر ورته فرض عین وی. تفسیر د ابن کثیر دویم جلد صفحه 55. محمد رشید رضا هغه ورته فرض عین ویلي. تفسیر المنار سلورم جلد 27 صفحه. تفسیر المنار سلورم جلد 27 صفحه. باقی مونږ به د 13 نواله تر 500 حوالی پیش کو چې علما د اهل سنت والجماعت د اجماع او د اتفاق الفاظ نقل کوي چې دا فرض کفایي دی. دا د علماو کار دی، د هر ګلبدین مامدین کار نه دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. اوله حواله ځان سره ولیکئ احکام القرآن د جساس. احکام القرآن د جساس دویم جلد 29 صفحه. اوی دا کار فرض کفایي دی، د هر چا کار نه دی. فرض کفایي هغې ته وایي پادا د بازو د باقینو فراغ د ذمې راځي چې بعضی خلک دا کار کوي د باقینو ذمه فارغه ده. هغه بعضې څوک دي؟ علما دي. ابو بکر جساس احکام القرآن دویم جلد 29 صفحه. احیاء علوم الدین د امام غزالی رحمت الله علیه راوال دویم جلد 300 صفحه. عام وی دا فرض کفایي دی، د هر چا کار نه دی، فقط د علماو کار دی. احیاء علوم الدین دویم جلد 300 صفحه. کشاف د زمخشری اول جلد 208 صفحه. کشاف د زمخشری اول جلد 208 صفحه. غم وی چې تبلیغ فرض کفایي دی، د هر چا کار نه دی. احکام القرآن د ابن عربی. احکام القرآن د ابن عربی اول جلد 292 صفحه.
اول جلد 292 صفحه. الجامع لاحکام القرآن د علامه قرطبی. الجامع لاحکام القرآن د علامه قرطبی سلورم جلد صفحه 115 سلورم جلد صفحه 115. تفسیر کبیر د امام رازی. تفسیر کبیر د امام رازی اتم جلد صفحه 132 اتم جلد صفحه 132. اغم د لیکلی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر فرض کفایي کار دی، علما به کوي عوام نشي کول. شرح النووي على صحیح مسلم. شرح النووي على صحیح مسلم دویم جلد 3 صفحه. دویم جلد 3 صفحه. دیم فرمایي چې دا کار سده د تبلیغ کار، د دعوت کار، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فرض کفایي دی. مجموع فتاوی ابن تیمیہ 15 جلد صفحه 158. مجموع فتاوی ابن تیمیہ 15 جلد صفحه 158. دیم وی چې دا کار فرض کفایي دی، د علماو کار دی، هر څوک یې نشي کولی. دا غرنګ ځان سره ولیکئ. الحزبة فی الاسلام پستحا. الحزبة فی الاسلام شپږم صفحه شپږم صفحه شلمه صفحه 158 پدې کې لیکلي چې دا کار سده فرض کفایي دی، د علماو کار دی، عوام نشي کولی. الآداب الشرعیه د ابن مفلح. الآداب الشرعیه د ابن مفلح اول جلد صفحه 158. الآداب الشرعیه د ابن مفلح اول جلد صفحه 158. تفسیر ابي سعود ځان سره لیکي دویم جلد صفحه 58. تفسیر ابي سعود دویم جلد صفحه 58. اغم لیکلی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا فرض کفایي کار دی، علما به کوي، هر کو جاخیله دا نشي کولی، شاخیله کو جاخیله پوش. دغه رنګ ځان سره لیکي منظومه الآداب للمرادوی زوا سره. منظومه الآداب مرداوی مرداوی. الحمدلله يهدينا ويهديكم الله ويصلح لنا ولكم بالكم. کتاب ما سره نشته نو د نوم کې زه خطا کېږم، مرداوی وایي ښه. منظومه الآداب للمرداوی او بیا شرح د دې غزاء الالباب للسفارینی. غزاء الالباب للسفارینی شرح د منظومه الآداب للمرداوی اول جلد صفحات 219 او 200 اول جلد صفحات 219 او 200. تنبیه الغافلین ځان سره لیکي. تنبیه الغافلین عن اعمال الجاهلین وتحذير السالكين من اعمال الهالكين. تنبیه الغافلین عن اعمال الجاهلین وتحذير السالكين من اعمال الهالكين نور لسم صفحه. اغیم لیکلی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا څنګه دی،